نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فدا مخکنی رکوع کې الله جل شانه د اختلاف وجه بیان کله چې يهود کی یا نصارا د حضور صلی الله علیه وسلم سره اختلاف کوي دا وجه دا نه ده چې دی بې علم د دینه خبره دي ته معلومات نشته بلکې دی په هر څه خبره دي دا وجه صرف او صرف کم نیتی ده حسد دی او چې کم نوم کم مقام دی جوړ کړی دی د جاه د عودې د نامه شوق د مال شوق د دولت شوق داغه په وجه چې په دې کې کم د سرکشي جذبات دي صرف پراغه بنیاد دی اختلاف کی او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې تا پراغه خبر ورته واضح کړه که اوس هم دی مخالفت کی نو دی مخالفت سره پرېږده او د دې کچيري اسلام وزړه ته ولويږي اسلام قبول کې خوشتر شه کنه کې قبول بس دا معاملات پر الله باندې پرېږده. اوس په در روانو آیاتو کې الله جل شانه خاص کړ د يهودو یو څه خاص عادت یو څه خاص کمزوریانی خاص نافرمانیانی خاص سرکشیانی بیانوي. د سوره ال عمران 20 نمبر آیات دی په 48 نمبر صفحه کې د لاندې خاصه شپږم لیک د لاندې خاصه شپږم لیک په 48 نمبر صفحه کې د آیات دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا آیاتو د ترجمه او د تفسیر سمخ کې یو څه ضروری وضاحت او یو څه ضروری تمهید چې د دې آیات په ترجمه او په مطلب باندې بیا زموږ سم سر خلاصي. ګور الله جل شانه حضور صلی الله علیه وسلم د تمام کائنات د پاره نبی جوړ کړی دی رسول جوړ کړی دی. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بعثت إلى الأسود والأحمر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نذيرا للعالمين. لیکن د حضور صلی الله علیه وسلم سمخ چې کم نبیانولو پاغو نبیانو کې خدا شیم نولو چې تر قیامت پورې نبی دام نولو چې تمام انسانان د پاره به نبی د یو قوم د پاره به یو نبی او د بل قوم د پاره به بل نبی او په یو قوم کې به متعدد انبیاء کرامو دارنګ پر يهودو باندې داسې زمانه راغلي چې په یو وخت کې اویا نبیانو مودي تور کول سوي دي او دارنګ زمانه راغلي چې په یو وخت کې درې نبیانو مراغلي دي ډیر لسم راغلي دي دا هر نبی چې کم کار او کم منصب هغه دغه وخت دغه تقاضو سره سم الله جل شانه ور مقرره کړیو. نو د يهودانو د انبیاء کرام سره چې کم د سرکشي او د عناد او د خبرې د نه منلو رویه ده هغه څه نه وینه ده بلکې د دې تیرو نبیانو سره د خبرې نه منلو د سرکشي د کولو دغه مزاجو. علامه علوسی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې یو روایت نقل کړی دی پاغي کې دادی چې بنی اسرائیلو درڅلويش نبیان په یو وخت کې قتل کړ او دغه قتل په موقع کې د سینکان خلګولو چې هغه د نبیانو په دفاع کې ولاړو یا د دې د خیر خوایي لپاره د دې د خوخوږي لپاره به دې سمجاول نصيحت به ورته کوي هغه هم قتل کړ یو سل اویا دارنګ بزرګان دارنګ نیکان خلګ یې مر سره قتل کړ چې هغه د نبیانو صحابه یا د دې خوخوږي کوله و دې ته نصيحت کوي چې د دې ګناه سلاس واخی. لیکن يهوديانو دغه نیکان خلګم قتل کړ او هغه انبیا هم قتل کړ. په بل روایت کې راځي چې په ورځ باندې دی درود سلويش نبیان قتل کړ یا سلويش نبیان قتل کړ د سلويش نبیانو او دارنګ د ندیرس نبیانو مطلب د سلويش شاوخه یو څه کم یا یو څه بالا دون نبیانو قتل دی په ورځ باندې کړی دی. نو الله جل شانه ودیته د هغه ګناو یا دهانی کوي چې ستې چې د نبیانو سره اختلاف دی دا خالد دغه نبی سره نه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او تی چې د نازیر چې موږ بنی اسرائیل مجداسي نو تل خو چا نور نبی ناغلی دي دا غو سره ستې کوم رویه ولا الله جل شانه دا ورته وای ورته ګوري ان الذين بشکا کسان یکفرون بآیات الله چې هغه انکار کوي د الله د آیاتو د الله د حکمو ويقتلون النبيين او نبیان قتل کوي بغیر حق نه حق قتل کوي ويقتلون دي قتلي الذين کسان یامرون بالقسط من الناس چې په خلکو کې د عدل حکم کولو والا دي د انصاف حکم کولو والا دي د دې مراد هغه نائبین علما دي. فبشرهم نو تودی ته زیری ورک بعذاب علیم په دردناک عذاب باندې اولایک دا خو هغه کسان دي
الذين حبطت اعمالهم دا کسان دي چې د دې اعمال برباد شول په دنیا کې والآخرت په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د دې یو مددګارم. الم تر آیات نور ته ګوري الی الذین واغ کسانو ته اوتو نصیبا من الكتاب چې واغه ته د کتاب یو څه حصہ ورکول شوی ده یدعون الی کتاب الله دی د الله د کتاب طرف ته رابلل کیږي لیحکم بینهم چې د الله کتاب د دې په مابین کې فیصله وکړي ثم يتولى فريق منهم بیا په دې کې یو فريق مخړی وهم معرضون او دی اعراض کول والا دي دی مخړول والا دي دی د خبري انکار کول والا دي ذلك بانهم دا په دا وجه قالو چې دی ویل لن تمسنا النار مجلب ور رانږدې نشي الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې موږ به یو څو ورځې په ور کې یو وغرهم فی دینهم او دوی دوکه کړي دي د دې په دین کې ما هغه خبرو کانو یفترون چې کومې دي جوړ کړي دي فکیف اذا جمعناهم بیا په څنګه حال کې اذا جمعناهم چې موږ به دوی راجمع کول یوم د هغه ورځ دپاره لا ریب فیه چې د هغه په راتلو کې یو شک نشته یعنې د قیامت ورځ شي ووفیت او پوره به میلاو سي کل نفس و هر نفس ته وبه موندي هر نفس ما هغه کسبت چې ګټه ده کړې ده وهم لا یظلمون پر دوی باندې به ظلم نه کیږي. اوس راځو تفسیر له ان الذين يكفرون بآيات الله د دې آیات په شروع کې الله جل شانو د نبیانو د قتل ګناه بیان کړی ده بیا دغه سره چې د نبیانو د قتل د ګناه چې کوم عذاب دی هغه بیان کړی دی په دا روان آیات کې ان الذين بشکا کسان یکفرون چې انکار کوي بآیات الله د الله د آیاتو یا د معجزو یا د الله د حکمو مخکې موږ ویلو چې د آیات دا هغه معنی ده یا آیتونه یا معجزې ويقتلون او قتلي النبیین نبیان بغیر حق اشد د نبی قتل خو نو پر حق نسی کېدلی دا خو دی نه حق لیکن بیا بغیر حق ذکر کوي په دې کې یو واجب بلیغ نکته ته اشاره ده هغه دا چې ګوره دغه نبیان چې کوم خلکو قتلول داغو په نظر کې پر نه حق باندې و دا قتل او بعد کې بیا دا اوس کوم جدید تحقیق سوی دی دا تیر مخطوطات داغو تحقیق کړی دی دا هغه عیسی علیه السلام او د یحیی علیه السلام د وخت چې کوم ججان ولو نو د عیسی علیه السلام د قتل یا د گرفتاری او د پانسی حکم چې کړی وو هغه هسې نه ولو بلکې د خلکو دروغجنې مقدمې پر تړلې ولې بیا دروغجن ګواهان کې جوړ کړي ولو بس جج اخر ودا ته مجبور سو چې فیصله وکړي یو څه د چرچ دباو یو څه د بادشاه دباو یو څه د یهودیانو مقدمه او درواغ او ګواهان او چغې بغاري ناروا پلمی و کیسې نو جج اخر وزړه ته ویل چې دا شی دا رنګ دی بغیر حق نه حق نو دلته بغیر حق په دا وجه وای چې د قاتل په نظر کې دغه نه حق قتل خو نو پر حق باندې کېدلی شي او قتل پر حق باندې کېدلی شي یو دا د سړی مرتد شي درې ورځې بټې مرکی کې چیرې ایمان قبول کوي برته خو ټیک ته ایمان راوړي او کې چیرې ایمان نه راوړي درې ورځې بعد به قتل کړل کیږي او دویم چې دی قصاص یو سړی راولاړ شو بل سړی په اراده باندې په دې شی باندې مړ کی چې په هغه باندې مرګ وکړي کیږي نو داغه ولیانو ته بیا د حق سته چې دې راولاړ شي د خپل مقتول چې کوم قاتل دی هغه هم د په بدله کې قتل کی د فیصلې نفاذ به بیا حکومت کوي هر څوک یې نشي کولی او دریم چې دی زنا ده زنا هغه زنا چې د واده والا سړی د واده والا ښځې سره زنا وکړي نو بیا به دغه رجم کړل کیږي دواړه او که چیرې په دې کې یو د واده والا ولو نو هغه د یو سړي دپاره د رجم حکم دی د بل دپاره بیا دغه کوړو حکم دی ويقتلون او دی قتلی النبیین نبیان بغیر حق ويقتلون قتلی الذين هغه کسان یامرون چې هغه امر کوي بالقسط په انصاف باندې من الناس په خلکو کې د دې مراد د انبیاو چې کوم نایبین دي علما هغه مراد دي ګوره د قران د آیاتو د قران د مضامینو الفاظ کې دای چې خاصي لکه اوس دغه آیاتونه دي خاص د یهودو په باره کې دي لیکن د دې معنا هغه به عام اخیستل کیږي نو زموږ په زمانه کې دغه حکم دی چې د علماو قتل د دې دغه رنګه غټه ګناه ده لکه د بنی اسرائیل د علماو قتل چې څومره غټه ګناه نو د انبیاو چې کوم نایبین دي دغه قتل ډېره غټه ګناه ده الله جل شانو څه وایي فبشرهم تودیته زیری ورکه بیا عذاب علیم په دردناک عذاب باندې دغه دردناک عذاب څنګه دی د داود علیه السلام چې کوم کتاب ولو په هغه کې حکم داو په زبور کې چې دغه بجر د وچو وشو رنګه د وچو بوټو رنګه کاټ کړل سي الله به داسې انتقام جنواخي د علماو د بقدرۍ د علماو د قتل او دا به دا رنګه زندگی به دا رنګه تنګ سي ښه خوشاله زندگی به لیکن زندگی به دا رنګه تنګ سي لکه هغه تازه چې کومه سبزی تازه واښه شپشتي و دا رنګه شي چې بیا لمر وي یا اوبه بندې سي بیا سره
راډیله سي. او بیا په هغه کتاب کې دا هم لیکل دي چې که چیرې دغه د نبیانو قاتل په ښار کې نو بیا به دا غور کوي په ښار کې دننه بیا مکان ګوري که حالت نو چې د ښار څخه د بندي چیرې مکان د عذاب په حالت پسې ورځي او د دې توري به د دې په زړو کې او د دې لنده دا به د دې په زړو کې ورماتې کی، یعنی په خپل مابینځ کې به خونریزي سي، په خپل مابینځ کې به جنگونه سره کوي. د حضرت ابن عباس رضی الله عنه سم دا روایت دی چې په کومه علاقه کې یو عالم قتل کړل سي په هغه علاقه کې بیا 10,000 انسانان د هغې علاقې به قتل کړل کېږي، د خونریزي جنگ به دا رنګه جوړ سي هلته. او دا رنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د اخر زمانې په باره کې کوم احادیث دي په هغه کې یو دا ده چې الله جل شانه به علم پورته کړي او علم به دا رنګه نه کړي پورته چې د خلکو د سینو څخه به علم کاږي، بلکې علما به پورته کړي. علما چې ختم سي بیا چې نبی اسلام د کومو فتنو ذکر کړی دی په هغه کې اوله د خونریزۍ فتنه ده، ثم یکثر الحرج، بیا به حرج ډیر سي. بیا صحابه پوښتنه جن کوي چې دا هر چیز دی د الله رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي القتل. په بل روایت کې راځي چې د الله باندې دا رنګه اشاره سره وکړه چې د خونریزۍ قتل دغه د جنگو د قبایلی بدیانو د قومي بدیانو ټارګټ کیلینګ د کاروبار جنگ پر دغه کیسو چې کوم جنگونه شروع دي دا ګرد د علماو د قتلو آزار دي چې په دې امت باندې پسې دي او دغه آزار په بنی اسرائیل باندې هم پسې دغه درناک عذاب الله جل شانه وهغه خلکو ته ورکړي چې د علماو قتل کی. او پاتې سوه د علماو د توهین مسله، د علماو توهین هم ډېره نازکه مسله ده. د علماو سه پر لوړ ځای باندې کښېنستل په دغه نیت باندې چې سړی علما تر ځان کم بولي، هلکه بولي، سپکې بولي، په دې باندې د انسان نکاح خرابېږي او پرته د سره نکاح تړي. او که چیرې په دا وجه باندې چې هسې د ګپې او د شغل په وجه باندې نو هم ګناه لري. علامه شامي رحمت الله علیه دغه مسله په خپل کتاب کې ذکر کړې ده. د علماو د توهین دومره نازکه مسله ده. فبشرهم بعذاب علیم، ته ودې ته زیری ورکړه بعذاب علیم په دردناک عذاب. اولئک الذین دغه کسان دي حبطت اعمالهم چې د دې اعمال برباد سو په دنیا په دنیا کې څرنګه بربادیږي نکاح ماته سوله دا سړی د مسلمان سره میراثخور نه شي جوړېدی، د مسلمان په اداره کې به نه پټوي، جنازه به نه کړل کېږي. دا د هغه سړي حکم دی چې کوم سړی د علماو قتل کوي. والآخره او په آخرت کې برباد سو، د آخرت خو الله ته معلومه ده چې څرنګه دردناک عذاب وي. وما لهم من ناصرین، د دوی به بیا یو څوک مدد لنه راځي، د دوی به بیا یو څوک مددګار نه وي. اشرف مخکې چې تیر سو چې دی په عدل باندې حکم کوي، د هغه علماو دا معلومیږي چې په تیرو امتو کې امر بالمعروف نهي عن المنکر وو، لیکن دا وضاحت ضروری دی. امر بالمعروف نهي عن المنکر په تیرو امتو کې وو، لیکن دا قدرې وو په خپل قوم، په خپل کلی، په خپل علاقه کې بس د شو خبرو حکم کول، د بدو څخه خلک رامنع کول دا ضروری وو. دا رنګه چې سفر پس کول، هجرت پس کول او خلکو ته دین پیښول دا صرف د حضور صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت ده. یعنی د قتال د نیت بغیر صرف د امر بالمعروف د پاره وتلم د دې امت خصوصیت دی. کنتم خیر امه اخرجت للناس، د خلکو د پیدې د پاره تی د کورو سره ایستل سوي یاست. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. هغه بنی اسرائیل چې هغه را ایستل سوي نو هغه په خپل کور په خپل وطن کې دننه بس د امر بالمعروف د نهي عن المنکر ذمہوار ول. مختزو الم تر الى الذين اوتوا آیاتنی واغ کسان ته چې ورکول سوی ده نصیبا یو څه حصه من الکتاب د کتاب سیدعون اغرب الکیږي الى کتاب الله د الله د کتاب طرف ته ليحكم بينهم چې د دې په مابینځ کې فیصله وروکي. د دې آیات پس منظر دا دی چې په خیبر کې یو واقعیا دارنګه پیښ شول چې د یو مالدار کورنۍ ښځه د یو مالدار کورنۍ سړی په زنا کې سره ونیول شول او ګواهان پر تیر شول، هغه زنا ثابته شول. نو په تورات کې د زنا سزا رجم ده. بس دغه د یهودو چې کوم علما ولو هغه چې ورته وکتل نو خبره سره دوري که بس سزا یې لږ هلکه تجویز کړه. عام چې کومه مجمع وله هغه په دا باندې ډېر بد یوړو چې په پلانکي وخت کې د پلانکي کورنۍ غوله نو تی داسې سزا ورکړه، د پلانکي غته داسې سزا ورکړه. نو هغه خو غریبان ولو، اوس د غریبانو غ یو دین دی، د مالدارانو غ بیا بل دین دی. که څرنګه بس دا جنجال چې ډېر سو د خلک اخر مجبور سول بیا مشوره سره وکړه که صفا وایي نو خو رجم کوو بیا، او که صفا نه وایي د خلک خوا به دی څه چم کوو. نو په هغوی کې بیا یې دا مشوره ورکړه چې د مدینې چې کوم نبي دی هغه له به ولاړ سو، هغه ته به فیصله کښېږدو. د هغه دین نرم دی تر یو حده پورې چې د نبي علیه السلام چې کوم اخلاق یا د صحابو چې کوم درګذر او تحمل او بردباري دی اورېدلی په هغه تمه باندې بس بیا د لې رالو مدینې له چې رالو نبي علیه السلام له حاضر سو. بیا و نبي علیه السلام ته ګرد معامله بیان کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلی چې ستی په کتاب کې ستی په تورات کې خو د دې ګناه د سزا ذکر شته، دا خو کېدی نشي چې په تورات کې نه وي راغلي، نو تی د هغه مطابق سزا ورکړي. دی ویلې ول نسته، ښه څنګه نسته، د تورات راواخلي تلاوت یې کوي، ویې ګوري پیدا یې کوي به ته ووایه تورات تلاوت که. نو یو کس په دې کې راولاړ سو
عبد الله ابن سوریه نومېدی، ډېر تکړه یهودي عالم. هغه د تورات تلاوت شروع کړي چې د سزا ځای رالی، پر هغه یې ګوته کښېښوله، ځان یې تر واړاوی په دې انداز چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ګسه په پوه نه کړي. د چې هغه چم وکړي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ناستو، هغه هم د یهودیانو تکړه عالم و، اسلام یې راوړو. هغه ویل کذب عدو الله، د الله رسول ده د الله دشمن درواغ وایي. نبي علیه السلام ورته ولولي، نو بیا ده ورته ویلي ول دا چم یې کې وکړي. بیا نبي علیه السلام د هغه څه تورات چې کوم صحیفه یې وله یا نسخه د دوی سره ورسره وه هغه یې جن واخیستله. عبدالله ابن سلام یې تلاوت شروع کړي، هغه ځای کې ووایي چې د رجم محکامو کې. نو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې زما په شریعت کې خو هم د رجم حکم دی او ستی په شریعت کې هم د رجم حکم دی، نو خو رجم یې کړي. نو چې بیا بله پر ودرېدله بس بیا رجم کړل. بیا چې رالو بس بیا دا خبرې کولې ول باید موږ څخه نو ګناه وسوه. ټیک دی، الله جل شانو راسه ناراض، خدای پاک موږ معافوي، موږ د خدای پاک نازولی مخلوق نازولی قوم زموږ سزا چې ده په جهنم کې خالي یو څو ورځې ده، که دغه زناکاران دي او که دا زموږ بې ایمانۍ یا د دروغو چې کومه سزا ده دا مازې یو څو ورځې ده، موږ الله بخشي. نو دا خبرې لا بیا زیاتتوب پس کولې. دلته د هغه بیان دی او بلکې دا د یو سوال جواب هم کېدلی سي. د انسان په ذهن کې دا سوال راتلی سي چې دا موجوده چې کوم یهودیان دي د دې نو دغه د نبیانو د قاتلانو سره څه تعلق دی؟ نو الله جل شانو وایي چې دا وسم د هغو خلکو دفاع کوي چې دا کم کسانو نبیان قتل کړي دي، د دې وسم زور پر دغه باندې دی چې دا غلط نه دي کړي، ورنه کېتی نه مني. د دې وسم د خپل کتاب سره د خپل شریعت سره د خپل دین سره کومه رویه ده ته یې وګوري، دا د دې زندګي ده، دا د دې کردار دی، دا د دې عمل دی، دا دارنګه قوم دی، دا دارنګه خلک دي. الم تر آیاتونه ګوري الی الذین واغه کسانو ته اوتو نصیبا چې واغو ته ورکول سوی ده یو څه حصه من الکتاب د کتاب سه، یعنی تورات ورکول سوی دي. یدعون الی کتاب الله، دی د الله د کتاب طرف ته رابلل کیږي، لیحکم بینهم چې د دې په مابین کې فیصله وکړل سي. ثم يتولى فريق منهم، بیا په دې کې یو فریق مخړی وهم معرضون، او دغه مخړول د دیغه بالقصد قصدنی، ذلک دغه بانهم قالوا، په دا وجه چې دی وای لن تمسنا النار، موږ له به اور نه رانږدې کېږي، موږ به اور نه ټچوي، یعنی موږ به د اور روزي نه جوړېږو، الا ایاما معدودات، مګر یو پشمار یو څو ورځې. پشمار یو څو ورځې څنګه دی وای دنیا چې ده عمر یې ګرده 2000 کاله دی، او د دې دنیا 1000 کاله د هغه دنیا یوه ورځ، نو زموږ به 2 ورځې سزای. یا یوه نظریه په دې کې دا ده چې هغه 40 ورځې چې موږ د سخوندر عبادت وکړي زموږ نیکه پلار دغه د هغو د ګناه چې څومره عمر ولو هغو نه به موږ ته سزا راکول کېږي، یعنې 40 ورځې به زموږ سزا یې. دغه 2 نظریې په دې کې مشهوره دي. لیکن الله جل شانه وایي وغرهم، دی دوکه کړي دي فی دینهم، د دې د دین په باره کې ما کانو یفترون، هغه خبرو چې دی د ځانه جوړې کړي دي. فکیف، څنګه به اذا جمعناهم، چې کله موږ دی راجمع کړو لیوم، په هغه ورځ باندې لا ریب فیه چې د هغه په راتلو کې شک نشته، ووفیت، او وبموندي پوره کل نفس، هر نفس ما کسبت، هغه چې د کړي دي، هغه ګټه چې د کړي ده، وهم لا یظلمون، پر دې باندې به ظلم نه کېږي. الله جل شانو دې د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ دې دپاره د نن په درس کې یوه خاص نقطه هغه دا ده چې د علما کرامو قتل یا د انبیا کرامو قتل دا راځي د ګناهو د وجې. الله جل شانو بل ځای په قرآن مجید کې فرمایي چې دوی چې دغه نبیان قتلول دا په دا وجه باندې چې دوی ګناه کول او دوی تر حد تېرېدل، بار تجاوز کوي، نو د دغه بېدینۍ په وجه زړونه سخت سو، زړونه یې بې نوره سو. آخر خدای پاک توفیق جن واخیستي، بیا په زړه کې دونه درندګي او دونه سختي راله چې بیا په خپل مابینځ کې یو د بل د حق خیال نه ساتي، بیا تلل چې چا ودي ته دغه خواخوږي کوله چې ښه لارې ورښوله، د هغو په خلاف ودرېدل، نو په هغه کې خو بیا په اوله طبقه کې نبیان دي، نبیان یې لا قتل کړل. دارنګه ودې امت هم دا تعلیم دی چې دغه امت دی خپله زندګي د دین سره سمه کړي. دین دی د دغه دپاره چې انسان زندګي ورسره سمه کړي. که چیرې سړی د دین نسبت وځان ته کوي بیا عمل نه پر کوي، نو الله جل شانو دی هغه حالت نه راولي، بس بیا به دغه امت و دغه ځای ته ورسېږي چې خپل علما به قتل کوي. حالانکې اوس خو هغه حالت راغلی دی، لیکن الحمدلله زموږ چې کومه علاقه ده، زموږ چې کومه معاشره ده، هغه الله جن محفوظه کړې ده. الله دې د موږ څه په 100 کلو لرې کړي. یقینا د علماو د توهین چې کومه فتنه ده، د علماو د توهین چې کوم ماحول اوس جوړېږي، دا ډېر خطرناک دی، انتهایی خطرناک. د علماو سره بې ادبي، ګستاخي، د علماو سره ضد، اخر بیا تر دا ځای پورې رسي چې د علماو د قتل واقعات، د علماو د قتل معاملات به شروع سي. غټ شیوخ الحدیث په یوه ګولۍ باندې شهیدانول، په یوه خبره باندې شهیدانول، څومره غټ تاوان دی، څومره غټه ناجایزه ده د دې امت سره، د دې قوم سره،
او د دې وطن سره الله جل شانه دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي او الله جل شانه دې زموږ نسلونه د دغه فتنو څخه محفوظ کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.